جبار وما انت عليهم لست عليهم بمسيطر خیال کرا وإنا اذا ذقنا ان عليك الا البلاغ نشته پتا باندې مگر تبلیغ وإنا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا بشک مونږ کله چې وسکو په انسان باندې د طرف خپلنا رحمت فرح به دې خوشاله شي د انسان فطرت دا دی چې کله په مونږه خوشحالي راولو دې په ټوپونو شي وان تصبهم سیئات کله چې ورسیږي دې ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب د بد اعمالو خپل سره فإن الانسان کفور بشک انسان ناشکر دی د الله د نعمتونو شکر لله ملک السماوات د الله رب شهید اسمانونو دا ولرد د مکه دا يخلق ما يشاء پیدا کوي الله تعالی هغه چې نه چوکه شي تخلیق د مخلوق تخلیق څوک الله یو تخلیق څه دی تخلیق عام دی یو تخلیق خاص دی یو تخلیق اخص دی درې قسمه تخلیق دي تخلیق اخص تخلیق خاص لله ملک السماوات والارض خیال کراله الله د پر خلقت اسمانونو د تخلیق عام يخلق ما يشاء دا تخلیق عام او تخلیق اخص هغه د جنکو د الکانو پیدا کول يهب لمن يشاء بخشش کوي الله تعالی چاته چې اراده وکي اناسند جنکو چاته الله تعالی جنکای بخي ويهب لمن يشاء الذكور بخشش کوي الله تعالی چاته چې اراده وکي نارینه وته او یو ذبیحهم ذکران و اناسا یا جوړي ور کوي دي تا نارینا او زنانا نارینا ويجل من يشاء فيما غرضي الله تعالی چاته چې راته وشي نشان دي کی هغه ته کی شان دا څلور قسمه تخلیق دا اخص تخلیق څه ده دا څلور قسم چاله جنکې صرف ورکی چاله صرف الکان ورکی چاله شریک ورکی او چاله اډو ورکی چاله اډو وګوره جنکې مخکې ذکر کړي يهب لمن يشاء اناث پوښتنه دا ولې مخکې ذکر حدیث کې راځي چې کما مور چې هغه الله تعالی یو لور ورکړل دې په صبر وکړو د دې لپاره جنت واجب چې دوی ولا ورکړل دې په صبر وکړو دې لپاره جنت څه خیال کړه د جنکو ذکر دا په احادیث کې د فضیلت ذکر شوی ایو بلا لطیفه غونډه تذکرم چې دا د طالبانو د خوشحالۍ لپاره جنکې مخکې ذکر کړی ولې د دې سره ډېر فکر چې موږ ته به میلاو شي کنه به کنه تا تقسیم به ختم شي موږ ته به ګاډو میلاو نشي خو څه به کنه د جنې د ټولو نه مخکې ذکر کړی دی چې مخه پکېګا بلا شي دی خو څه به ګاډو شمار به نه که څلور دی کولې نوم چې کم دې تاسو به میلاويږي خو او یو ذبیحهم ذکران و اناث ويذل من يشاء عقيما انه عليم قدير بشک الله تعالی علم او قدرت والا دی په دې ټول باندې قدرت الله وما كان لبشر مناسب ندی هیڅ انسان لرا ایو کلمه الله چې خبرې وکړي د سره الله تعالی دغه د تخلیقات ذکر وکړو د تخلیقات ذکر وکړو دا د روحانيت ذکر دا تخلیق د روحانيت تخلیق د روحانيت تخلیق د اجسام مخکې ذکر کو دا تخلیق د روحانيت روحانيت د دې خالق هم الله خیال کړه دا وحي روحانيت ده وحي توک را دیږي الله وما كان لبشر مناسب ندی هیڅ انسان لرا ایو کلمه الله چې الله سره خبرې وکړي الا وحي مگر وحي سره دا رب بریلیان له پوښي په کنه چې نبی علیہ السلام بشر نه دی والکا د خدای ظالمه او خدای پیغمبر نه ډوبېست دغه چې وحي څومره راغلی د نو چاته راغلی بشر ته راغلی په دنیا کې چې وحي راغلی د نو چاته راغلی دا وحي د نبوت بشر ته راغلی اته پیغمبر بشر نه دی نو خدای دې د وحي نه سره د وحي نه دی محروم پوښي دا په تاسو د صفاتونو کو د
د بد بیان هر پیغمبر ته چې وحی راځي هغه پیغمبر بسې اب بشر او وحی څو قسمه ده پنځه قسمه وحی ده هغه پنځه ولا الله تعالی ذکر کوي پنځه قسمه ان یکلمه الله چې الله تعالی خبرې وکړي د انسان سره الا وحی مگر په طریقې د وحی سره په طریقې د وحی سره چا د لیدلو نه بغیر القاء وتکی فرشتہ نه او بغیر دغه نه وته القاء کی دغه القاء وخت ملخه یو د مچو د غبین د مچو د بنګاری په شکل کې او بل د جرس په شکل کې چې د جرس په شان دي بنبی علیہ السلام ته کلنګاره شروع شو د الله حبیب تباہی وای خیال کړه د جرس په شکل کې ایا دوی یو نحس د غبین د مچو د بنګاری په شکل دا دوه قسمه واحد او من ورای حجاب دی او رسو د حجاب نه رسو د سنه حجاب باقی دغه د جرستا وه دا په خوب کې او کنه په وی باندې ارتن چې ورسو د حجاب نوی د پردې نه اخواته خیال کړه دا کومه واحده ورسو د حجاب لکه څنګه چې موسی علیه السلام ته وه په حجاب کې کېدل پس کې کېدل په حجاب دونه نو تاواز راځه خوش دا هغه دریم قسمه واحد او یورسل رسولا یا راولي الله تعالی استاد لرا سره ولي استاد څوک دی جبريل جبريل علیه السلام و تعالی پس شکل خپل شکل کې دا هغه څلورم قسم خپل شکل او یا د بل په شکل کې دا پنځم قسم خپل شکل کې نبی علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام دوه ځله راغله او د دحیه القلبی رضی الله تعالی په شکل کې ډیر ځل راغله دا پنځه قسمه څه ولا پنځه قسمه واحد ويوحي الله وحي کوي باذن بيدن خپل سره ما شاء را دی ان ولي حکیم وکذالک وحینا دارنګ موږ وحی کړی دی الیک تاسو روحان دقشن لکه څنګه چې د اقسام د وحی بیان موږ تاسو وحی کړی دی قران پاک او من امرنا فامر فلسرا ما كنت تدري تا علم نو مل کتابو چې څه دی قران شریف ولل ایمان او تا علم نو چې څه شی دی ایمان ولکن جعلناه نورا موږ وګرځاو دی قران پاک سره نور دا نور دی نهدی به مون په هدایت تو په دې سره من نشاو چاته چې موږ اراده و چې من عبادنا وانک لتهدی بشک رحمای کیلا چرات مستقیم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تسير الامور الله تو واپسیږي تمام صحیح صدق الله العظیم دیوانه به تمام سورته زخرف ورشته